نن په چارسده مرکزی اسلامی کې د جماعت اسلامی ضلع چارسده د شپږو صوبایي حلقونه منتخب شوي د جماعت اسلامی د عمره د حلبردارۍ یو غونډه وشوه. د جماعت اسلامی د دستور مطابق د مختلفو صوبایي حلقونه د جماعت اسلامی د عمره انتخاب د جماعت اسلامی ارکان د ووټ په ذریعہ باندې کوي چې پکې د روان 2 کالو د پاره د صوبایي حلقو د عمره انتخاب کیږي. 13 ورځ په ضلع چارسده کې د شپږو صوبایي حلقونه د جماعت اسلامی د عمره انتخاب د اوټ په ذریعہ باندې وشو چې پکې د پی کې 17 نه هارون خان، د پی کې 18 نه شاه حسین ایڈوکیټ، د پی کې 19 نه ارشاد افضل خان، د پی کې 20 نه مفتی جاوید اقبال، د پی کې 21 نه سجاد بټګرام او د پی کې 22 نه حاجی بخ محمد خان عمره منتخب شو. د جماعت اسلامی امیر ضلع محمد ریاض خان په مرکزی اسلامی کې د دوی ټولو منتخب شوی عمرانه خلف واخستو. د حلبردارۍ د تقریب ته د خطاب په وخت باندې د جماعت اسلامی ضلع چارسده امیر محمد ریاض خان وویل چې وطن کې ګرانی ده، په دې وطن کې بیروزګاری ده، په دې وطن کې بدامني ده، په دې وطن کې خلکو ته مشکلات دي او مونږ دا ګورو زمونږ د علاقه د زمیندارۍ علاقه ده. دلته اوسه پورې د غنو میل نه دي شروع شوی چې د غنو میلونه نه روانېږي نو د غنمو فصل به وروستو کېږي او بل خوا د غنمو دپاره د غنو دپاره چې کوم ریټ دوی مقرروي نو موږ د حکومت نه دا مطالبه کوو چې دا څومره لاګت په کاش باندې راځي چې څومره په لاګت پې راځي د هغې مناسبت سره دی د غنو ریټ مقرر شي. او دغسې د تماکو خبرم کوم، په تیر کال زمونږ په علاقه کې د تماکو یو فصل کېږي او هغه نقداور فصل دی، خو تیر کال زمیندارو سره ډېر زیات ظلم شوی دی. موږ حکومت نه دا مطالبه کوو چې حکومت ته زمیندار هم راوغواړي، کارخانهدار دې هم راوغواړي، ټوبیکو بورډ دې هم راوغواړي. که د دوی تماکو ضرورت وي نو دوی دې د اوس نه دې زمیندارو سره اګریمنټونه وکړي او که وایي چې زمونږ تماکو نه کروي زمونږ ضرورت نشته نو بیا هم زه د حکومت نه یو بله مطالبه کوم او هغه دا ده چې پخوا په دې علاقو کې به خلکو اپیم کرل، حکومت ته وی اپیم بند کړئ نو موږ ستاسو د دې خلاف یو روزګار درکو، په دې علاقه کې کارخانې لګو او تاسو د بېروزګارۍ علاج به دی چې دلته به ستاسو خلک په دې کې نوکران شي. په ګدون کې کارخانې ولګولې، د اپیمو کاش بند شو نو موږ وایي که د تماکو کاش په دې علاقه کې بندوي نو حکومت ته بند کړي خو په دې علاقه کې د کارخانې ولګوي چې دې علاقې د خلکو بېروزګاري ختمه شي. ځکه د دې علاقې د خلکو همدغه نقداور فصل دی، یو خوا ګني دي او بل خوا دغه تماکو دي، بل خوا زمونږ د سبزو مسله هم ده، یو خوا زمونږ د سبزۍ اوس قیمت ټماټر په 100 روپۍ کیلو دي، خو چې کله زمونږ د زمیندارو د دې علاقې فصل راشي نو بیا د هغې د اخیستو څوک نه وي. نو موږ حکومت ته وایو چې د زمیندارو د دې مسلو حل کولو لپاره د زمیندارو تنظیمونو والا، د زراعت سره چې څومره متعلقه خلک دي او محکمو والا دا په شریکه باندې کېنوي او دا د دې لپاره یو منصوبه بندي وکړي چې دا فصل څوک کري د دې به کم از کم ریټ دا وي، دا به حکومت ذمه دار وي. نو بیا به په دې وطن کې د یو فصل کمی هم نه راځي، هر فصل به هم کرلی کېږي او د دې وطن چې د ټولو نه لوی تعداد کې کم خلک موجود دي یعنې 72% د دې وطن خلک دا په زمیندارۍ سره منسلک دي. نو موږ وایو چې د دې خلکو دا مسله به هم حل شي. او زه تاسو ته یو بله خبره کوم، تاسو ټول هوښیار خلک یې، تاسو وګورئ په دې بازار کې نن سبا رش ډېر کم وي، په دوکانونو وګورئ رش ډېر کم وي، هسې خلک تګ کوي، څوک تاریخونو له راځي، څوک سکول ته راځي، څوک بل څه له راځي، خو بازارونو کې وګورئ بازارونو کې د اخیستو والا ډېر کم دي چې څو پورې زمیندار طبقه راوچته شوي نه او هغوی سره پیسه نه وي نو په دغسې به دا مارکیټونه هم دقسې خالي وي. تنخواداره طبقه خو پیسې والي، په لومبي هفته کې یا 10 ورځې کې پیسې وي نو بازار کې اخیستل کوي، د هغې نه پس بیا هغوی سره هم هغه پیسې نه وي چې هر څیز والي. او زمیندار داسې طبقه ده چې د سره پیسه وي نو دا بازارونه به مباد وي، دا وطن به مباد وي، دا روزګارونه به هم دلته ډېر وي. دا خبرې ما ستاسو مخکې ځکه وکړې چې زموږ دا ضلع د زمیندارو علاقه ده، 70% نه زیات خلک زمیندار دي. نو موږ له
د هغوی مسله هم زموږ مسله ده. که زموږ د علاقې د زمیندار مسله نه حل کېږي، زما د علاقې د یو ځوان روزګار نه میلاویږي، دلته د یو بل سړي مسله نه حل کېږي، نو دا مشکلات زموږ د ټولو مشکلات دي. د دې وجې نه ورونو جماعت اسلامي د خلکو مسلې به هم روچتوي، د خلکو مشکلات به هم ختموي، د مظلوم مرسته به هم کوي، د ظالم مټ به هم نیسي او د مظلوم سره په هر ځای کې ودرېږي. او انشاءالله په دې وطن کې به د عدل د انصاف د الله را لېږلی شوي نظام انشاءالله غالب کوو. د هغې لپاره به کوشش کوو. شرع کې اضافه په یو بله وجه کېږي، مسلسل د سعودي عرب نه پاکستانیان روباسي مختلف بانو باندې. یو خوا بېروزګاري زیاتېږي، بل خوا د هغې په نتیجه کې زر مبادله کمیږي. مونږ ګورو زمونږ د دې وطن ځوان، زمونږ د دې وطن هنرمند، زمونږ د دې وطن ډاکټر، زمونږ د دې وطن انجینیر په مختلف لارو باندې یورپ ته روان دی. دا زمونږ ډېر غټ نقصان دی چې زمونږ ځوان، زمونږ هنرمند، زمونږ ډاکټر، زمونږ پوه خلک د دې وطن نه بار روان دي. دا زمونږ دپاره د لمحه فکریه ده. په دې خبره سوچ پکار دی چې ولې زمونږ ځوان روان دی، ولې زمونږ هنرمند او ډاکټر بار روان دی، ولې زمونږ انجینیر بار روان دی. دا ځکه روان دی چې دلته بېروزګاري ده. په دې وطن کې داسې نظام نشته، د غلو په لاس کې دا وطن ورغلی دی. دا وطن ګل ګلزار وطن دی. د الله تعالی هر قسمه مهربانۍ په دې وطن باندې شته، خو بهترین او ښه حکمران نشته. زه دا وایم که الله تعالی په دې وطن کې جماعت اسلامي ته اختیار او اقتدار ورکړو، نو موږ دې قوم سره دا وعده کوو چې 15 کاله کې به دننه په دې وطن کې انشاءالله بېروزګاري هم ختمېږي او د دې وطن ځوان به بار ته نه ځي، بلکې د بار خلک به انشاءالله دلته مزدورۍ له راځي. خو دې لپاره ضرورت دی چې تاسو دیانتدار، ایماندار او دې وطن او دې قوم سره مینه لرونکي خلک دې وطن باندې اقتدار ورته ورکړئ، مرسته ورسره وکړئ، دا خلک په دې خبره باندې پوه کړئ. ورونو په حقیقت کې یو د جماعت اسلامي هغه مشران چې جماعت اسلامي نن واګ د چا په لاس کې دي، دغه داسې خلک چې دیانتدار، امانتدار او دا قوم په هغې باندې کې اعتماد وکړي. انشاءالله زموږ دا وایو چې په دې وطن کې به الله تعالی تبدیلي راولي او په دې وطن کې به خوشحالي راشي. ځکه موږ دا نعره لګو چې اسلامي پاکستان، خوشحال پاکستان. دا حلبردارۍ په دې تقریب کې موجود نامتو شاعرانو خپل نظمونه وړاندې کړل او د راغلي ټول ولس نه ډېر زیات داد وصول کړو. زما خوښه نه د هغه زندګي چې پکې وي د بندیانو بندګي، د انګریز د پرکټو د وزارت نه په سلزله د بهتره ملنګي. او موږ به هله کلک پاخه مسلمانان شو چې موږ ختم کو قانون د پیرنګي او طاغوتي نظام چې دلته کې څوک غواړي دغه دي د انګریزانو بچنګي او د ګستاخ رسول خوله ټکول غواړي په غرګي او په لرګي او تبرګي او د نظام मुस्तफा ना अलावा। तहरीक के सर पर है छाया, तहरीक ने एक बस्ती में इस्लाम का परचम लहराया, अल्लाह की रहमत का साया। उस बहर देवायुंची इस्लाम दिवी नुमा बंद तोहमत दिवी इल्जाम दिवी, उज़ब हमेशवायुंची इस्लाम दिवी नुज़ब हमेशा दग ऐलान खलमा दाद जुन मकसद बपहर शान कौमा नुज़ब हमेशा दग ऐलान खलमा दाद जुन मकसद बपहर शान कौमा नो असल की दखदे असल की दखदे दिन कयाम दिवी।
په مرکز اسلامی چارسده کې د حلبردارۍ په دې تقریب کې مصباح الله پیر مسعود جان شیخ الحدیث والقرآن مولانا عبدالمستعان ولی محمد موسی خان صافی حاجی مکرم خان ڈسٹرکٹ ممبر حاجی حلیم اللہ شاہ فیصل خان درانی مفتی شبیر حقانی مفتی اکبر علی سنگین خان حاجی حمید اللہ خان نعتخوان نعمان شاہ انقلابی شاعر علی شان مجبور حسام الدین نائب ناظم اعلیٰ چارسدہ حاجی مصور شاہ تحصیل اپوزیشن لیڈر حاجی خیر محمد حاجی صبغت الله تاج ولی شاه د جماعت اسلامی نور ګڼ شمېر ملګري او د مختلفو علاقو نه ګڼ شمېر ولس هم په دې غونډه کې شامل وو. انعام جی چارسده ټي وي مرکز اسلامی چارسده.